واقعه د ذوالفقار صاحب لیکلې ده وایي په امریکا کې یو ځوان دا واقعه ډېره عجیبه ده ښه ځوانان واورئ زموږ ځوانان هم د دې عیسایانو او غیر مذهبو نه ډېر متاثره کېږي دی په یو جینۍ باندې عاشق شو دومره ړوند کوڼ شو هغه جینۍ په عاشق کې دومره مبتلا شو چې جینۍ ورته زه خپل مور او پلار سره سلا کوم ای څه ډیمانډ کې خو به منې دی ورته ډېره ښه چې مور او پلار ته یې تللي وي جینۍ ته خپل مور او پلار وایي یوه خو دا چې ده ته به ووایي ایمان به پرېږدي دویمه دا خپل خاندان به پرېږدي او درېیمه دا موږ سره به کله ناکله په هفته کې چرچ ته ځي دی ورته ټولې راته منظورې دي نکاح وشوه ایمان یې پرېښو هر څه یې پرېښودل چې کله رخصتي وشوه د قرآن مجید ده سره راوایشتو او د کور کې داسې بره دور شلو نن بدقسمتۍ نه موږ یوې ټرالي جوړه کړه او دا جوړه کړه هغه جوړه کړه د قرآن هغه دورشل ختم شو که تاسو لیدلې د چوکاټونو د پاسه به داسې وړوکی غونته دورشلو پای به قرآن پروت و بره هغه قرآن یې هلته کېښودو په غلاف کې بس چې راتلو بای ته به یې صرف کته راتله هغې ته به یې کته څه موده تېره شوه په دې کې ورځ کور ته راغی چې کور ته راغی ویې کته هغه دورشل باندې قرآن مجید نشته بیګم یې نه تپوس کړی بیګم دلته یو کتاب پروت و ته نشته بیګم ورته وایي ګوره ما نن صفایي کوله قرآن ټول کور کې بس چې کوم فالتو کاغذونه او داسې کتابونه راته میلو شو چې د نه ویلو بس کوړهدان کې مې واچول دغه ټیم دا ځوان زیړ شوی دی فورن راغلی هغه قرآن یې راویستی دی او صفا کړی دی ښکل کړی دی د ښځې ته تپوس کړی دی وایي څه وجه ده ورته تا ته پته نشته دا خو زموږ د مسلمانانو کتاب دی واضح دا خو د الله کتاب دی کلام الله دی او ورته ښه ستا پړه کې لا اوس هم د ایمان مینه شته دی ورته ها دغه جینۍ تللې ده مور پلار ته یې ویلې دي مور پلار یې وایي د دې نه طلاق والی او هلک دې خوا راغلی دی په جومات کې په سجده پرېوتی دی چې الله ما خو ډېره عظیمه غلطي کړې ده زما توبه قبوله کړي د ایمان هغه لذت پکې دوباره راغلی دی هلته نه جینۍ طلاق اخیستی او دلته نه دی راغلی دی ایمان یې دوباره راوړی دی بیا یې چېرته دوباره بل واده کړی دی دا څه دا دغه د قرآن مجید برکت چې ایمان یې ورته محفوظه پاتې کړو نن ما او تا ته هم د دې خبرې دعوت دی او ضرورت دی چې قرآن مجید راوالو